بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. عزتمندو دا اسلام داسې دین دی چې الله د دې باره کې فخپله فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. دا دین دا مکمل دی، په دې کې د دنیا د هر وګړي د ابتدا نه واله تر انتها پورې ټول حقوق دا محفوظ دي او هر څه پکې محفوظ دي او هر طریقه هر لار پکې تا تشتا چې دا صحیح ده او که د دین اخوا شي دا غلطه ده. اسلام د ټولو سیزونو قانون دا تا ته ذکر کړی. که ته د کور زندگی وي، د بار زندگی وي، د تجارت زندگی وي، د معاملاتو زندگی وي، د اخلاقیاتو زندگی وي، نورا دا سیاسیاتو زندگی وی، څه زندگی چې هم وی، اسلام دا ذکر کړی ده. نو 13 جمعه موږ سره لږه شانته خبره کړې وه چې د پلار حقوق د هغې سره متعلق یا د مور مختصره شانته. نو چې څنګه د پلار او د مور حقوق په اسلام کې دي، دکه شان د اولاد حقوق هم په اسلام کې شته. او دا نه ده چې صرف د مور او پلار حقوق شته نو د اولاد حقوق نشته. الله رب العزت ما تاسو مخکې یو آیات مبارکه ولوسته. الله وی المال والبنون زینة الحیاة الدنیا. لومبنې خو بنیادی دا خبره زده که چې دا مال او اولاد دا زینت د دنیا دی. تفاخر بینکم، تاسو په خپل منځ کې چې دا فخر کوي په اولاد باندې چې زما دومره اولاد دی، زما دومره مال دی، زما دا دی، زما هغه دی، دا ګوره صرف د دنیا زینت دی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. باقیات همیشوالی د پاره چې کوم دي، د همیشه سيزونه چې دی هغه ګوره نیک اعمال دي. دا ته فخر مخر نه لري چې زما زامندونه دي، زما چې دي نو مال دونه دي، زما دومره. نه 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 نه، نیک اعمال چې کوم دي نو دا چې دی باقي. بل ځای الله رب العزت فرمایي چې دا مال او اولاد د ستاسو دپاره فتنه ده. فتنه نو که چرته تا د دې تر یعنی فتنه به معنا ازمیخت و امتحان دی. که چرته دې د دې ښه تربیت وکړو نو بس لاړې پاس شوې، کیسه دې سمه شوه. او که تربیت یې خراب وشو دغه بچي دې ستا دپاره بیا تاوان. اوس عزتمندو انسان لکله الله اولاد نه وي ورکړی. الله رب العزت قرآن کې فرمایي وی کله زه یو بندله نارینه اولاد تش ورکم، چاله تش انسا جنکې ورکم، او چاله دواړه اولاد ورکم، او چاله دواړه نه ورکم د الله خوښه. نو هغه ګرځي ډاکټرانو پسې چې وایي زما څه د میډیکل مسله خو نشته، زما دام نشته، زما دغه نشته.
او چې ټول عمر د نیکانو پسې خبرې کړي نو چې د هر څه نه وځي نو اخره کې بیا ګرځي یاره راشه دا دنیایي علاجونه خو مې ختم کړو نو بیا ورته څوک وایي چې پلانکي ځای کې بزرګ دی هغه له لاړ شه په پلانکي ځای کې چې دی نو دا دی هغه له لاړ شه او هلکه چې دی نو شابه سوالونه وکړو ختمونه وکړو دا وکړو هغه وکړو بس بیا څوک د خپلې خوښې ختمونه څوک څه خو خیر وس والله کوي دا بنده د فطرت دی د انسان چې دې ځان له نایب ګوري چې به زما د اولاد وي او دې په دې خوشحالیږي او زموږ په معاشره کې هم خلک یو بل له مبارکبادي د دې ورکوي دا انسان له چې الله اولاد نه یې ورکړي دا ځان له ازمیښتو امتحان دی انسان سوچونو کې مبتلا زه به څه کوم بوډا به شم بچي به مې نه دا بلا کې او چې اولاد ورکی دا ځان له امتحان دی بیا دی بچی دا پاره با یخ او ګرمي او شپه او ورځ او سخت او راحت حلاله حرامه خپل پردي عزت بی عزتی دغه ټولو کړهونه به د پلار راتېرېږي بیا به اولاد ګوري چې دا اوس د دې جوګه شو چې دا د پلار ځای نیسي که نه نیسي دا د پلار چې دی نو د هغه مټ ګرځي که نه ګرځي خیر دغه ځان له یو ازمیښت دی چې اولاد نشته چې اولاد پیدا شو بیا ځان له دا یو ازمیښت او امتحان د دې وجې اسلام وایي چې کله چا کره ماشوم پیدا شو نو لومبنی کار دا وکړه چې ده له غوږ کې بانګ ووایه دا پتا د حق ته دی بالکل دا تختې صفا ده چې په دې لومبني نقش دا د الله د نوم راشي چې الله اکبر الله ډېر لوی دی ګوره هیڅ هم نور لوی نه دی الله ډېر لوی چې لومبني دا د زړه ته محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوز شي لومبني اعلان دتا چې دا د الله د لویوالي په زړه باندې او په غوږونو باندې او په د دماغو باندې راشي بیا اسلام دا وایي احادیث دا وایي چې د له ښه نوم کېده د بچي له ښه نوم کېده نوم نه ځان مه خلاصوه د ډرامو نومونه مږده خراب نومونه مږده د له ښه بهترین نوم انتخاب والله وکړه د نارینه لپاره بهترین نومونه دا د پیغمبرانو دي او بیا د صحابو دي صحابو پسې بیا بزرګان وغیره ای کې چې د چا معنی ښه وي او بیا په زنانو کې هغه چې کومې صحابیات دي یا د کومې مسلمانانو زنانو چې څه خاص نومونه یې د هغې تذکره قرآن کې یا حدیثو کې راغلي هغه نو دک صحیح نومونه والله کېده دا والله موږ د چې پلانکې ډرامه کې دا رال نو دا به والله اکدم وډنګرې کې دا رال نو بس بیا خو بیا به شرمېږي نو نوم والله ښایسته کېده سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ ته مقدمه راغله وی صاحب زوی والم پلار ورته او د عمر صاحب زمانو زوی واله ها تراوله دا زوی راوستو لکه سدی نوم دی صاحب دغه د سراته ګونګټ ها ځانو دی کې خو پلار پیل شوی نوم خو الله سم نه دی د قرآن تعلیم درځي څه د زده کړې ناسبه زه خو چې په خبر پوه شم پلار راته وی چې څاروي سره وه نو څاروي سرون ها نو پلار ته وی چې دا خو دې هم نه یادا کړی دویم حق قرآن دې هم نه دی ها دا راته ووایه چې د پلار د الله څه پوهه درکړې ده چې تا په پلار ګزار کو وی نه صاحب ما خو پلار راته دا نه دی ویلي خو د پلار دغه داسې ورته پلار راله ډانګي راکړی دی او د څاروو چې جګړه مګړه وي چې د دې جګړه یو بل سره ښکرونه اړام کړي نو بس ته یې په سر باندې چې دا ازادېږي نو بس صحیح به مې وان پورته رانم د مور او پلار مې جګړه او د پلار مې پې مضبوطه او مور مې کمزور یم بس دې مې ووه عمر رضی الله تعالی ورته وایي هغه ته ګناه نشته تا هغه له تعلیم نه دی ورکړی
تاغه پوی کړي نه دی، تاغه ته دا نه دی خولی چې پلار څه دی، مور څه ده، اسلام څه دی، پیغمبر څه دی، الله څه دی، تا ښودلی نه دی. نو د دې وجې چې د هغه له ته ښایسته نوم کړې دا اسلام وی، او بیا بنیادي تعلیم دله ته د قرآن ورکې، دله ته د قرآن بنیاد ګورې دا بل تعلیم هغه رستو دی، هغه رستو دی، ضرورت دی. که چېرته چا نور تعلیم بچی له ورنکو دایي په ځای ورته کار کسب وښو، د دنیا ښه بزنسمین جوړ شو، دی بل څه جوړ شو، بل څه جوړ شو. دا پلار بې ګناهګار نه دی، ځکه د هغه ته د حق و حلالو لار ښولې ده، ا د په ټکي نه پوهېږي. قرآن یې ورته ښولې او حق د کاروبار یې ورته ښولې، زمینداري یې ورته ښولې، بل څه نو بس ګناهګار نه دی. خو که چېرته د دنیا لایق ترین انسان یې دی جوړ کو، په هره شعبه باندې پوی انسان دی جوړ کو، او دی خوا دی په بنیادي ضروریاتو خپل نه دی پوی، په اسلام نه دی پوی، دغه پلار کلک ګناهګار. الله هم دې وساتي. نو د بچی نه خو ته هله ګیله وکړه بابا چې کله تا هغه له تعلیم ورکړی دی. او لومبنۍ موږ خپله پښتانه وایو چې لومبنۍ مدرسه دا د مور غېږه ده، چې دغه ځای نه سم تربیت وانغسته. ډېر کم کوزوي چې په دیني علم سره بدل شي، په دیني علم سره یادوم بابا چې هغه ته شپه ورځ ذکر کېږي چې د مور او پلار حقوق او حدیثو کې دا راځي، پلانکي ځای کې جنازه ونه کړو، پلانکي ځای کې چې دی نو وقضا ربک دی، او دې ځای کې دا دی. نو ډېر کم کوز په دیني علم سره بدل شي چې تربیت یې سم نه وي. په نورو سره خو د سره بیا څه ګنجایش نشته. وایي نو خبره داره چې دا بنیادی حق دی چې دلته بیا لیک لوس چې هغه خپل نوم ویلی شي، بل څه کولی شي. یا نن سبا د دنیا په د مقابلې په میدان کې ته ودروه، د هغه له ښه تعلیم ورکړه، دا مې نن سبا یو حق. خو درته مې بنیادي حق ځان له څیز دی او د معاشرې ضرورت ځان له څیز. بیا دکه شان دله ته معاشی طور د خپل وس مطابق معاشی ته زمینداری، نو ته وی چې دی په زمینداری کې چلیدی شي، نو دته د حق و حلالو زمینداری لارو خاص. دکه شان مثال په طور ته د دنه د دنیا په یو شعبه کې استاد ته جوړې، ډاکټر ته جوړې، وکیل ته جوړې، بل څه ته جوړې، جوړ کا ته بېشکه ته جوړ کا، خو هغه ته دغه لار ورسیده کا بچی خبر مګت. یا اسلام دا چې دی نو دا اعتدال والا دین دی. من یا په بچی سختی شروع کو، اسلام د دې قائل نه دی. دومره سختی شروع کو چې خبره دی کینه غلې ته خو کشره ته بس کوی مکه خبره ته پردم نه کې ورته وای سم نه ته ودا چل کې او ته ودا بالکل هغه د ټول چې داغه جواب باندې بس باندې ټول مراسن شوی. دا موږ سره دا الکان دي نو ټول سکول کالج واله د ما هم نه پس لګیا دا سه ما نه وخت پور لګیا یو سبقونه، نو هغه باندې بیا موږ دغه کو دا سه بازم ورته موږ وایو میاش کې 2 میاشتې پس خبرې کو. موږ وینو چې دا کم کس خلق ولا وشو هغه سوی او ما فی ضمیر اظهار کولی شي د خلکو مخ کې ډاډه شاټول عمر خبره کولی شي. کم یو چې خبره ونه کې پټیم باندې په خدای کې نو کا فراغت او شي افتاو کی مفتی شي خو د خلکو مخ کې ټکی نشي ویل، نو دکه بچی چې تا بس ټول عمر دي. او یا بالکل پری ماحول ورته بچی هغه زه کوی ایجوکیشن کوم مخلوط نظام وای بچي وای مړ چې تخپل سمې سم درنه نه جوړي دا تا چې کم ګند او وشت په خدای قسم شي یا بل زدا چل او کا ز گیم لز او گیم تیم پریدا سبق تیم پریدا دنیاوی تعلیمم په وکا خدا هر څه د پاره مې مکمل ځان پریدا به مهار او خم پریدا او ما مکمل داسې کوه چې د لنډه تنګه زندگی د یو انسان جوړه کی. اعتدال اسلام زمونږ نه اعتدال غواړي. بیا ته وګوره
من په رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي د ترمذی او د حاکم روایت دی چې یو پلار د خپل بچی له د ټولو نه ښه عطیه او تحفه ورکولی شي نو چې د ښه تربیت وکړي د له ښه اخلاق وښایي د دې نه بهترینه تحفه د پلار سره د بچي دپاره نشته د دې نه بهترینه تحفه بابا نشته مال به ډېر ورکړي کروڑونه به ورکړي اربونه به ورکړي چې یو آیس باندې راواړې د لږ وخت پس به پکې اسم نه یو چرسو باندې راواړې دو یو په کلبونو باندې درته راواړې دو ستا دپاره د سر دړ هم دی د کور دپاره هم د شرم باعث دی د کلي دپاره هم دی د خاندان دپاره هم دی او د ده دپاره هم د دواړو جهانونو د تباهۍ سبب دی بابا تربیت پکار دی پیسې لږې ورکا خو چې د هغه تربیت ته ښه وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی چې د پلار دپاره د دې نه بهترین عطیه او تحفه بله نشته چې دې د اولاد له ښه اخلاق ښه تربیت ورکړي بیا تو وګوره دغه ماشوم د دې رالوی کیږي رسول الله ګوره د تربیت د اسلام ناشنا رسول یو صحابي فرمایي وی زوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تربیت کې او یو کان یدار او زما د لاس او ما سره روټه خوړه په دې کاسه کې ګرځیده را ګرځیده کشرم ماشوم او د لاس مې په دې کاسه کې ګرځیده ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم وهل نه کوي ټکول نه کوي ناشنا دا سره ما ته وی چې بچي د حدیث مفهوم بیانوم د خپل مخې نه خوره تربیت کوي دا ته به نه چې ستا مخې پلار ته څوک کنځلي وکړي مشر تک ماشوم کنځلي وکړي شاته یوه پیره بیا وکړه ډېر ښکلې تربیت ورکړه یوه پیره بیا وکړه نو بس یوه پیره بیا وکړه سبا به تا ته هم کوي هلکه نیکه ته وکړه دې ته ته کنځلي وکړه ته ووایه دا کنځلي بیا وکړه نو بس خو هغه ته به هغه بدله نو د دې وجې د بچي ښه تربیت دکه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم انس رضی الله تعالی عنہ فرمای وای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په تربیت کې لس کاله تیر کړو خو په لس کاله کې چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم مالا ډب نه دی راکړی د حدیث مفهوم بیانوم او ما ته دا نه دی ویلي چې دا کار دی ولې وکړه داسې تربیت چې په پاسته توګه خلک نو چې په ګوړه کېږي نو مرچکي ته ساجه په سمه کېږي او د پلاره ده که نه نو کوشش پلار لپاره بیا اولاد ته موږ به دعاګانې کوو ولې ورته خیرې کې احادیثو کې هم نه راغلی ده که ته وې ستا زوی بد کوي نو ته هم بد کې خیرې کې او دا خیرې چې قبول شي نو سبا به پې ته جاړې که هغه به وروسته جاړې لومبې به پې ته جاړې هدک شان بیا دا من ما درته ویا په سم بالکل خو ګمان کوم د بچی نه خبرې زما بچی ډیر بزرګ دی ستا د بچی زبر تا خوا کتل نه دغه د میدان لیشن کړی ځای رسول زما بچی بزرګ دی بزرګ نشته کاکا دې زمانه کې بزرګي ډیر بیا یا سم بس دغلطه اوس مخکې هفته مخکې یو مسله مسله دا راغله کشران هلکان دي کشر هلک دی تښتېدلی دی او داسې ښه مضبوط کور والا او ځان سره یو جینۍ هم تښتولی بیا یې واده کړی دی یو څه خیر مسلې راغلم هغه ملګري هم ټول ناست نو ما ورته بد یې کړي نو هغې راته جواب کې وایي د یونیورسټۍ هلکان ټول وایي ته وایه چې بد یې کړي ما زه هم چې بد یې وایي تاسو چې شپه ورځ لګیا یې چې سړی بالغ شي نو په مور او پلار یې دا حق دی چې دی والله واده وکړي نو چې مور او پلار والله نه کو نو ده به څه کو نو ما ورته خبره دې ټیک ده خو مور او پلار هغه میدان پیژني کور پیژني خاندان پیژني دا کفو چې په اسلام کې راغلی ده نو دنده څه دپاره خیال ساتل پکاري خیر نو هغه ښه ګمانې پې یا لکه کوی ایجوکیشن کوي یا لکه هلته خو جینکې هلکان یو ځای دی مخلوط دی خیر زما بچې ښه دی او ښه دی موبایل دی ورله کتلی که نه ښه دی
نو بیا په پلانکی ځای کې دا دوه پیرې په خدای یقین وکړه یو کس راته دا ځینې خبرې موږ نه کوو خو دا د دار ته صرف د ماحول مطابق هم خلک وایي ښه دی او ښه نه دی موږ یو ملګری دی مشران دي ښه داسې یعنې په ښه دغه باندې هغه ما ته وایي استاد وی ما ته خو نوم علي هدایت ته وایي داسې کار دی چې وی من خو چونکې په داسې تعلیم کې یو څه بل څه دا هم ګمانو چې خلک جینکو پسې ګرځي او دا هغو دا ټولې کیسې وې خو داسې خیال زمونږ نه و چې ته ادارو ته دننه شوی بیا چې کوم ال دی که نه نو هغه بیا ډېر بدل دی هغه بیا ستا د ویلو نه دی دا هغه کسان چې کوم په خپله په هغه ماحول کې نو خبره داسې ده بابا دی بچي له تربیت ورکول پکار دی دی پویول پکار دی او په بعضو هغه څیزونه نن سبا پویول پکار دی بنیادي هغه ته بالکل د الف نه یا پورې ته کیسې مه ښایه چې نه دا خو ته بالغ شوې نو دا به یو چې بالغ شوې نو دا به یو نه دونه ته الف نه یا پورې مه پویو ځکه بیا بل خوا خو دومره پویه لازمي ده چې ته هغه له ذهن کې دا خبره په اشاراتو یا په دیني ماحول دا ورچولي چې بهی ته عمر بلوغت ته ورسېدو نو د دې نه پس د انسان په بدن باندې څه حالات راځي څه کیسې راځي د ده بدن کې ګرمایش داسي یا به دې د ګناه طرف ته جوړېږي یا که دغه وخت به ځان کابو ساتله نو د ټول عمر دپاره به دې فورامن وي او ټیک به وي داسې هم نه ده چې ته بلکل نو چې ته نه پوهې بیا نن سبا چې دی نو زمونږ سکول کې هیډ ماسټر هغه یو خدای پاک دی د نن سبا ماماګانو نه ساته یا معاشره کې چې کوم ماماګان دي چې خورئ یا خوښ او دی خوښ نه داسې نه من اسلام دا تقاضا کوي چې د بچي سره د ورورولۍ په شان د شفقت د ملګرتیا په شان ماحول وساته دی پوهې کا په ماحول یې پوهې کا په دین یې پوهې کا په اسلام یې پوهې کا چې د غلطۍ شکار نشي منګه سره نو ما درته وی دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وی ما لس کاله تیر کړو خو یې مال ډب قدرې نه دی راکړ او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی د خپل اولاد نه د تربیت لپاره امسا مو چتوي مطلب دای په تور کله نا کله زورنه ورکوا بالکل داسې پری ماحول ته م پرېږده کله زورنه ورکوا بابا ولې ګډېږي ها بابا ولې چې دې پیسې دا ما په ارامه ګټلې دي بې ځایه نو دي نه چې پکې مشر خپله پیسې ورکړي چې نو بیا به څه کوي بابا ته څه ټیم کور ته راځې وده کېږي څه ټیم دا بانک چې ویلی شي دا چا ته ویلی شي نو چې ته تربیت نه ورکړې نو څنګه به کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ټول وایي صلی الله علیه وسلم هغې فرمایي ستا بچې کله د 7 کالو شو د څو کالو شو د 7 کالو شو نو ده ته د مانځه وایي د څه ورته وایي د مانځه وایي تربیت دی که نه لمونځ ورته وایي ځان سره یې را روانوه سب کې ودروه ځان سره یې یو ځای ودروه وروسته شه لرې وځه شابه جامې دې څښا دي دا دې سارې د 7 کالو شو بابا د مانځه ورته وایه او چې کله د 10 کالو شي مونځ نه کوي بیا یې وخه داسې وخه چې هغه اعضاو ته نقصان نه وي معمولي زوره نه ورکوه اوس چې د شپېتو شي او مونځ نه کوي هغه سر به څه کوي چې د شپېتو شي او مونځ نه کوي هغه سر به څه کوي چې واده وکړي او مونځ نه کوي هغه صاحب بچي ته ځوي چې مونځ کوه ما یو کس ته وی مونځ کوه نو هغه ملګری نو یې خیر پاسم به نو پاسم او دا هغه بلا کیسې خو اخره کې مرتي هم پلار ته بدل لوګم چې مونځ کوه وی هغه خپله مونځ نه کوي ما ته بس نو بل مې ترجمه کې خبره وکړه نامشران خو ناست یې خو په ځان هر کس په خپل ځان ښه پوهېږي نو بیا ما سره چې کوم کس کیني پاسې وي دا ورته ټیک زما دې زوی ویلي دي نو خبره داسې ده چې اوس مشر نه کوي نو به کشر ته څه وایي بابا هغه سر به څه کوي نو د دې وجې د بچو له ښه تربیت دا زموږ ذمهواري ده دا ذمهواري ده بابا
دا ذمہواری ده دینا څنګه چې سره زر دا اغستل ګران دي دا هر چا سره نه وي دا سره زر چې تا ته میلو شو دا ته په ډیرانو غورځوه په لاره کې وغورځوه نو که ته دا ګیله کې چې ولې چا اوچت کړه ولې واش دا ستا ګناه ده بابا دا ستا ګناه ده خدای پاک د سره زر درکړي دي بچي یې درکړي خلک ورپسې ړندېږي بابا دعاګانو باندې بیخ بنیاد ذکاسې مونځ کوي او که نه کوي دې بچو دپاره چې دی چې خدای بچي راکړي دعاګانې کوي که هسې چېرته بزرګ په دوربین کې هم نه ویني د دې دپاره خلکو پسې ګرځي چې بهی دعا راته وکړه چې خدای پاک اولاد راکړي په خدای کې نو کوي که نه کوي ډاکټرانو باندې بیخ بنیاد دي تاله خدای درکړي دي او ته تربیت نه کوي د دغه سرو زرو خیال نه ساتي دا اسلام موږ ته دا نه وایي چې ما درته ووایي اعتدال سره اوسئ کور کې ښه اخلاق پکار بچي سره ښه سلوک څنګه چې د پلار حقوق دي دکه شان د بچي حقوق دي موږ د بچو موږ سپینکاڼې کې مې تقریر کوو خیر تقریر وشو نو بیا هغه باباګانو را سرګپ لګو نو هغې کې یو لس حقوق مې د بچو وي نو یو بابا راته وایي یو ستایي تم جوړ په کشرانو د کوره وباسې ښه نو ویم ولې نو هغه اخري حق ترته ما مې ورته ویلي وسلې نو بیا اسلام وایي چې کله انسان حد د بلوغت ته ورسي نو پکار داري چې د کم مور او پلار په دې قدرت لري او دې قادر وي چې دې بچي له واده وکړي چې دې قدرت لري نو هغه بچی وایي چې د شپېتو شي د ویشتو شي او دی وایي چې دی د شپېتو شو د 40 شو نو اوس د واده شه بالغ نه دا ټیک نه ده او زما بچی بزرګ دی مې ته ما یو کس رانه تاسو ته په خدای کې نو کدا زدا قران را سلاس کې د معاشري کسی دی راسته را ده ګوري بل خو ما ته وایي قسم په منبر ناست ما ته وایي دا زمانه چې کومه زنا کیږي نو ما خو داسې اورېدلي دي چې مور او پلار به د دې ګناهګاري که نه مطلب دې ته غاړه کوي دا زمانه چې څه کېږي نو مور او پلار به مې ګناهګاري که نه وایي ما خو ورته ووایي کورم برابر دی هر څه شته او دا کیسې هم زموږ برابر دي دا بلکل زه صفا ځکه یم ځکه چې موږ یو معاشره ټول یو بل پېژنو په اشارات هم بیا خلک پېژني وایي زما خو هر څه برابر دي نو بیا چې د مال واده نه کوي نو مور او پلار به مې ګناهګاري که نه ما ورته نه مور او پلار به دې ګناهګاري دا خبره خو ټیک ده خو چې ته کمپیل کې چې څومره ته ګناهګار دونه به د مور او پلار ګناهګار دا نه چې ته به دې بري دا ګورې مسله ده چې ته قادر په واده باندې د بچي او ته بیا مې چې دې په خو ودرېږي او دې په سر ودرېږي او زمونږ یو ملګري پلار ته مې ښه په میدان ټوپونه وویل چې دا دې ودرېده نو خبره داسې ده او چې څوک یې ولا نه کوي یا په ودرېدو نه ده خدای شته چې د دنیا بالا پیسې ګټي بیا مکه خپل عمر تېره رسوي او دا مشران خو ټول د دغه عمر نه راتېر دي او هغه بیا د زمانه وه اخیری خبره درته کوم اخیری امام ترمذي رحمه الله دا د زمانې ډېر لوی سړی ترمذي شریف یې لیکلی حکیم ترمذي د زمانې لوی حکیم هم ډېر لوی په هغه وخت کې به د په تاخانه کې تاخانې جوړه کړې وایي کې به علاج وغیره لوی ده خو ډېر زیات ښکلی و اخري خبره ته کوم توجه اوسه ډېر زیات ښکلی نو بعضو تاریخ والا لیکلي مختلف تواریخ ته خو بعضو دا لیکلي دي چې په هغه زمانه کې چې پاکه زمانه وه دی به چې کله سبق لته نو بعضې جینکې به ده ته بار راوتې او هر یوې به دا کوشش کو چې دی زما طرف ته وګوري او زه خوښه شم زما سره واده وکړي داسې حسن خدای ورکړ خیر نو یو پیرتې یو زنانه مطالبه وکړه کشرې جینۍ او د بلا مال واده هم ورسره وکړه ده ته انکار وکړو دی د هغه علاقې نه وتښتېده 20 کاله په بل علاقه کې تیر کړ 20 کاله پوره 20 کاله 20 کاله پسې راځي 20 کاله کې خو سړی کې بلا تغیر او تبدل لازم بلا تبدیلی راځي نو دیم بدل و داسې عمر مطلب دا 20 کاله نو بلا په بدن کې کمزوري هم راشي دغه هم راشي او اکه زنانه مخې لواره ده نو هغې کې هم تبدیلی راغله نو هسې زړه کې راغله وی هلکه 20 کاله مخکې ارندې مطالبه کړې وه
نو بس توبه باندې بیا یې کې وکنه او چې څنګه زړه کې دا راغلل نو ډایرک راغی او خپل ځای کې کېناسته نو جړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې ولید نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو وی ولې نو دی ورته وی د خوب حالات وی باز الله چې وغواړي نو بازي سيزونه کیږي چې الله نه غوښتي نو سم دا یاد ساته چې الله وغواړي نو بازي سيزونه نو دا الله وی چې داسې کیسه را چې هغه زما د شباب عمرو د ځواني عمرو چې د بدن په زور کې نو هغه ټیم می استقاضه پیدا نشو نو معلومه دا شو زه د دومره احادیثو چې دې حافظ شوم خلق په ما ښه ګمان کوي او ما ته خدا مخصوصیږي چې زه خراب شوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل هغه زمانه شل کاله مخکې ما ته نږدې وه هغه کې خیر زیاتو شل کاله پس چې دا شل کاله زمانه لري شوی د دې کې شر زیات دی په نسبت هغه یو استاد ژوندو بابا هغه چې دی هغه کې خیر زیاتو کل یوم بتر هر ورځ د قیامت د علامونه دادا چې هر ورځ به بلې پسې ښه نه راځي دا موږ چې چغې و چې خبر راځي او خبر هر ورځ به د بلې نه بدتر راځي کل یوم بتر هغه ستا بیا ژوندو تا به د پاکې ژوند تیر کړی د نیکۍ اوس بابا ډېره ګرانه نو د دې وجې دا یو حق د بچي څنګه چې تعلیم تربیت د هغه نوم ښی ښودل د هغه اسلامي تربیت کول د هغه چې دی هغه لا ښه کاروبار که ستا وس وي یا هغې طرف ته نشاندهي کول د هغه ښه تعلیم که ستا وس وي یا د هغې طرف ته نشاندهي کول لار هوارول دکه شان یو حق یې چې دی چې ستا وس وي ته په دې قدرت لرې نو هغه له واده کول او په دې مه دوکه کېږه چې بابا زبرګ دی دزبرګیانو بس دزبرګې کیسې دا ډېرې ګرانې بس اسانه خبره ده ډېرې ګرانې په دې معاشره او بیا د نوجوان دپاره د ټولو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې ګوره د رسول الله سلم تعلیم د سر نه واخله تر قیامت سبا پورې موږ ځکه وایو چې د قرآن حدیث نه چې د اخوا خټ کر قدم مږ هغې فرمایي که د نظر حفاظت کول غواړي نظر لاندې کول غواړي د فرج حفاظت کول غواړي د حدیث مفهوم بیانو نو ای نوجوانانو د عربو تاسو چې دې نکاحونه وکړي چې د چا قدرت وي د چا وس وي د مشرانو که بچې دې غواړي او که نه ورته به دا یو حق ته پاتې راځه چې دا کار د الله سم کوم بیا د مرګ ژوند پته نه لګي امام باقر رحمه الله فرمایي چې یو د قیامت د نښو نه دام ده چې مرګونه به ناڅاپه شي الله رب العزت تعالی توفیق راکړي چې موږ په اسلام ځان پوهه کړو دغه خپل اسلام ته نږدې شو د منځونو خیال وساتو خپل کشران چې د اسلام ته نږدې کړو الله دې توفیق راکړي